أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. دی ډومبی آیت کی چې کما واقعا ذکر کئی نو داغه پس منظر مخ کی تیر شو چې په بنی اسرائیلو کې چا قتل کړو او داغه قاتل معلوم نو موسی علیہ السلام ورته وی چې یو غوا حلال کړي او داغه غوخه په دې مړی پورې وجنګوي اب ژوندې شي او خپل قاتل به وخی. دې آیت کې هم داغه څه حصہ ذکر کوي چې کله تاسو قتل وکړو نو په خپل منځ کې مو په اختلاف او جګړه جوړه کړه، ځکه چې یو په یو باندې وراړو بل په بل باندې وراړو او دا داسې مسله وه چې چا لیدلې نه وه، چاته علم نه و چې دا سړی چا مړ کړی دی. په دغه لحاظ باندې دا خلکو ته یو لویه مسله جوړه شوه، اختلاف پکې پیدا شو، نو دغه تدبیر او دغه طریقه ورته الله وکړله. دغه تدبیر یې ورته وکړه چې اوس دا چې کله مړی ژوندی شو او هغه خپل غل وښود، چا دا بیا نه وي چې یاره دا دروغ وایي، ځکه چې موسی علیه السلام ته الله پاک د مخکې نه ښودلي وو، خو دا خبرې دې قوم ته واضح کوله. الله پاک دې ته ووایي چې الله هغه خبره ظاهروي چې تاسو پټوله، ستاسو په پټولو باندې خبره نه ختمېده، ځکه چې دا خبره خو په وحي باندې وه، دا خبره خو د الله د طرف نه وه چې دا به ظاهریږي. نو دې ړومبي آیتونو کې دا الله وفرمایل وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، هر کله چې قتل وکړه تاسو د یو نفس یو سړی یو بني آدم، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، نو جګړه جوړه کړه تاسو په هغې کې اختلاف، ادارأتم تاسو اختلاف وکړو. هغه جګړه دا وه چې بعضې خلکو وی دا تاسو وجلی دی، نورو ورته وی دا تاسو وجلی دی، په یو محله کې پروت و، خلکو هغه محلې والا بدنامول، حالانکې وجلی بل چاو. والله مخرج، الله ظاهرونکی دی ما هغې څه لره کنتم تکتمون چې تاسو پټول، تاسو دا پټوله چې د دې قاتل د پته ونه لګي، د مقتول چې کومه دی د هغه قاتل معلوم نشي. فقلنا، نو ووی مونږه اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصې د غوا باندې، د غوا څه غوښه راوالی او هغه په دغه مړي پورې وجنګوئ ابه ژوندی شي. کذلک یحیی الله الموتى، دارنګې ژوندي کوي الله مړو لره. دې کې یو د الله یو قدرت ته اشاره وکړله، د هغې وضاحت هم پکې راغی چې کافران دا د دې خبرې نه منکر دي چې د مرګ نه پس به ژوندوني، قبر کې یا میدان حشر کې دا خلق به ټول الله ژوندي کوي او حساب کتاب به ورسره کوي. نو کافرانو به ژوندي کوي چې یو سړی خاورې شو، زرې زرې شو، اډوکي وراسته شو، نو دا به څنګه الله پاک ژوندي کوي؟ دا ورته یو ډېره عجیبه
او ډیره ناشنا خبره ښکارېدله. الله د هغې موقع په موقع نور جوابونه هم کړي دي چې دا انسان نو نو چا پیدا کړ او څنګه یې پیدا نمونه نه. اوس خو نمونه شته، اوس خو د ماډل موجود دی، نو چې دا نو نو چا پیدا کړ او څنګه پیدا کړ؟ بس الله په خپلو قدرتونو باندې پیدا کړ. حضرت عزیر علیه السلام په یو لار تېرېده، هلته ډېر مړي پراته وو. چې ډېر مړي پراته وو نو هغه الله ته وویل دا به څنګه؟ اوس پیغمبر دی، هغه دا مطلب نه و چې دا ګینې به نه ژوندي کېږي، خو چې د دې هغه کیفیت د ژوندي کېدو به څنګه وي، هغه طریقه د ژوندي کېدو به څنګه وي. نو الله پاک عزیر علیه السلام مړ کړ 100 کاله. خرو سره وه، خرې وله مړ که، خاورې شه، زرې زرې شه، هډوکي خواره واره شو. اوبه او انګورو سره و، هغه په دغه ډاګه پراته و، نه پې ماشه کېناسته، نه مچ او نه میږې. 100 کاله پس چې را ژوندی که، الله ورته وی څونه وخت دې تېر کړ؟ یاره یا به مې ورځ تېره کړي یا به مې نیمه ورځ تېره کړي. الله ورته وی بل تا یو 100 پوره کاله تېر کړ، پوره 100 کاله. او وګوره وی خر ته دی او دې خوراک ته دې وګوره، دا مې دله خراب کړی، دا مې روغ پرېښی دی، او خر مې دله مړ کړی دی، زرې زرې دی. نو خر دی ول آواز وکړو، نه هډوکي یو ځای شو، ډانچه ترې جوړه شوه، غوښه پې خوره شوه، سرمن پې خوره شوه. خلکو دی حیران پاتې شو. الله دغسې ژوندي کول کوي، یعنی قدرت ښیي الله بعضې موقعو کې د دې بعضې خبرو یو دې ته جزیه ویلی کېږي، یو وړه غوندې خبرې هغې باندې د خلکو ذهن چې کومه دی نو هغه خلاص شي، ذهن یې پې کلاو شي. نو مقصد دا دی چې دلته ورته الله ووایي چې تاسو خو د مرګ نه پس ژوندي کول نه، دا خو د عقیدې خبره، والبعث بعد الموت. امنتو بالله کې دا ټکی دی چې د مرګ نه پس د قیامت په ورځ دا ژوندون حق دی. نو تاسو یې نه منئ. الله داسې ژوندي کول کوي چې د غوا او د مړي څه مناسبت دی. مقصد دا چې دا مړی خو الله ژوندی که، خو دې ته دا ترتیب په دې باندې دا دونه اوږده مسله ځکه وښودله چې دوی مخالفت کو، دوی خبره چې کم دی نو نه منله. به هر حال ویریکم آیاته او ښیي تاسو ته آیتونه خپل، لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو پوه شئ، یعنې که څه عقل د کي دې نه فایده والی. ثم قصد قلوبکم، بیا سخت شو زړونه ستاسو، من بعد ذلک، پس د دې نه، یعنې سره د دې نه چې دا دومره لویه واقعه وشوه، یو عظیمه معجزه مخې ته راله، او د هغې نه بعد ستاسو دا زړونه نور هم سخت شو. فهي کالحجارة، نو شو دا په شان د کاڼي، لکه څنګه چې کاڼی کلک دی، نو ستاسو دا زړونه دغسې کلک شو، د حق خبرې هغې اثر پې نه کېده. او اشد قسوه، یا زیات سخت په سختوالي کې، یعنی د کاڼي نه هم زیات چې کومه دی سخت شو. وان من الحجارة، یو ځل خو دا خبره وکړه چې د دې دا زړونه د کاڼي په شان سخت شو، یا د هغې نه هم زیات سخت شو. خو په دې کاڼو کې هم الله پاک یو حس پیدا کړی، ما او تا ته نه ښکاري. ما او تا ته خو صرف د حیواناتو، د زناورو، د انسانانو د دې دا ژوند ښکاري، یا زیات نه زیات د بوټو چې هغه هم جاندار دي، هغه موږ وینو چې یاره بوټی وړوکی دی، غټیږي، لوی شي، میوه وکړي، دانه وکړي، جوار غنم دا وشي. خو د کاڼي حس راته نه معلومیږي. خو په سترګو باندې هم ډېر داسې خبرې لیدلې دي چې هغه قرآن بیان کړي دي او انسانانو په سترګو لیدلي. هغه دا ده چې بعضې کاڼي الله پاک د هغې نه پوره نهرونه، لښتي چې کوم دی نو هغه روان کي، او بعضې کاڼي داسې چې وچ وي، لږې اوبه ترې روانې شي. دا 2 قسمه حالات تقریبا ډېرو خلکو لیدلي دي چې غټ وی، هغه په منځ باندې پړق وچ وي، او د هغې نه چې کومه دی نو یو زبردست لښتې رواني، یو زبردست نهر ته چې کوم، دا په دې غرونو کې چې سړی ګرځي په خپله ورته د هغې پته ولګي. د غرونو کې موږ چې ډېرو ځایونو کې لیدلي دي چې دومره لښتې د یو ګټ نه د وچ کاڼي نه روان شوی چې خلک پې لاندې جرندې ګرځي. نو دا خو ډېرې اوبه دا خو لږې اوبه نه وي، جرندې پې چې کوم دی نو ګرځي. بلکې خلکو پې اوس په دې زمانه کې پارچاو ورته کړی دی او لاندې ورته جرنیټر لګولی دی،
او په هغې بجلي پیدا کوي روغو روغو کلو ته چې کوم دی نو د هغې نه بجلي ورکړي دا هغه ډېرې اوبه دي او کله کله د یو کاڼي نه لږې اوبه کاڼی وچوي لږې غوندې اوبه ته ځي وړه غوندې چینه تي دا هم چې کوم دی په دې غرونو کې ډېر زیات دي دا دومره یخې په دې اوړي کې چې د چینې نه کوم ځای کې رابېږي نو هلته ورته لاس نه شي نیوی دومره یخي نو هغې ته نالۍ کړي تلي هغه لرې ځای کې هغه هلته ورته بیا خلکو د اوبو لوښي ښودلي او څوک چې اوبه څکي نه هغې نه د دې نږدې نه نشي څکلی دا ډېرې زیاتې یخ اخوا لاړ شي نور مر پرې ولګي او لږ سفر دا اوبه وکړي نو خامخا لږ دغه شي یخوالی کم شي نو دلته دوه خبرې وکړي یو دا چې کاڼي غټ کاڼي وچوي نو ډېرې زیاتې اوبه ترې روانې شي وړوکی کاڼی وچوي لږې اوبه ترې روانې شي دا د انسان په مشاهده کې راغلي دي دا انسان لیدلی دي او دریم وان من الحجارة او بېشکه بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه نهرونه وان منها او بعضې د دې کاڼو لما هغه دي یشقق چې وچوي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه دا ته وایي مخکې وي یتفجرو تفجیر بیدل چې په شړ باندې بهیږي او یخرجو اوبه ترې راوځي لږې غوندې نری غوندې چینی وړه دریم خبره ذکر کوي وان منها او بېشکه بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یهبط من خشیت الله چې راورغړي د یرې د الله نه ډېر کاڼي داسې شته داسې نه چې هر کاڼی رارغړي د غر د سر نه نو دا به د الله د یري کله به څه بلې وجایي او کله داسې وي چې د الله د یرې نه اوس دې ته سړی سوچ وکړي چې باید کاڼی خو جماعت دی کلک سیز دی دکې خو نه عقل شته دکې خو نه شعور شته لکه د څاروو کې شعور موجود انسان کې عقل دی او د انسان نه علاوه په نورو حیواناتو کې شعور دی شعور مطلب دا چې د ښه و بد تمیز کولی شي د ګرمۍ د یخنۍ د لږې د تندې چې وږی شي نو ګیا له ځان رسوي چې تږی شي اوبو له ځان رسوي یا چغې وایي اوازونه کوي که تکلیف پرې راشي بیمار شي نو اواز کوي اوس ته د هغه په ژبه نه پوهېږي خو چې ته یو څاروی ساتې نو ضرور چې کوم دی نو د هغه په هغه حالاتو باندې ته خبردار یې اوس انسان دی نو دته الله عقل ورکړی نو چې عقل یې ورکړی دی د عقل په واسطه باندې ښه او بد پیژني نیکي او بدي پیژني کفر او اسلام پیژني عقل فرمایي وایي که یو سړی په داسې ځنګل کې لوی شي چې دته د الله د دین یوه خبره هم ونه رسي دته چې کومه دی نه کلمه توحید ورسي لا اله الا الله او نه ورته چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت او د پیغمبرۍ پته ولګي نو د قیامت په ورځ به د دې سړي نه د مونځ تپوس نه کیږي د روژې تپوس به ترې نه کیږي د حج زکات تپوس به ترې نه خو د الله د یووالي تپوس به ترې کیږي ځکه د الله یووالی په عقل معلومیږي دې دپاره قرآن او حدیث ته ضرورت نشته قرآن او حدیث کې خو بېشماره پیري الله د وحدانیت ذکر کړی خدا به اول انسان معلومی په عقل باندې دې ته به ګوري چې د عظیم کائنات دي نور دی سپوږمۍ ده ستوري دي اسمانونه دي ځمکې دي دریابونه دي وچې دي ځنګلات دي دا چا روان کړي دي دا څوک چلی او که دې چلوونکو کې دوه کسان راغلل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا کچری د یو خدای نه ډیر شو نو یو بل سره به جګړه کوي نو د ځمکې او د اسمان دا نظام به درهم برهم شي نو دا په عقل باندې سړی معلومولی شي د الله د وحدانیت تپوس به ترې نه کېږي نو دې ګټ کې موږ وینو چې هلکه دا ګټ راورغړېد دکې نه ژبه شته دکې نه سر شته نه پکې سترګې شته دکې دی په څه نه دکې الله شعور اچولی دی خو هغه شعور باندې ما او تا پوهېږو نو لکه دا ټول حیوانات چغې وایي لګیا دي چغارې کوي نو موږ وایي دا مازغې راله وخواړه مرغۍ دا مازغه نه خوري دا ذکر د الله تعالی کوي وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر یو څیز په کائنات کې د الله ذکر کوي والله وایي تاسو د هغوی په ژبه نه پوهېږئ هغې چې کوم تسبیح کوي تاسو په هغې باندې چې کوم دی
نه پوهېږئ. دا تیتر اواز کوي، موږ وایو تیتر چغه چغه جوړ کړي دي، د تیتر اواز لږ تیز شانې امي، هغه تا ته عبرت در کوي، تا ته سبق کوي. کما تدینو تدانو، کما تدینو څرنګې معامله چې دنیا کې دقسې معامله به د سره آخرت کې کولی شي. که عمل دې ښه وکړه بدله به ښه، او که عمل دې ناکاره وکړو نو بدله به درته چې کوم دی ناکاره میلاوي. دا تیتر ما ته روزانه دا خبره کوي، روزانه چې کوم دی تیتر اوازونه چې کوي نو دا موږ ته کوي چې غافلانو، موږ وایي دا بانګي بانګ کوي، هلکه مازغې راله وخواړه. هغه تا ته سار کې وایي پاسه غافله، د غفلت خوب پرېږده، الله ته ودرېږه. موږ وایي دا حقیقي جوړ کړي دي، دا چې کوم دی مازغې راله وخوړه. هر یو حیوان دا چې کومه دی څه د الله په ذکر کې لګیا دی. اوس حیوان کې عقل کم ځای کې دی، بانګي کې عقل کم ځای کې دی. نو دقه رنګې دا ګټ چې رارغړي دا د الله د یرې نه رارغړي، او ده کې الله دغه شعور او دغه پوهه اچولې ده. نو ویې فرمایل وان منها بېشکه بعضې د دې کاڼونه لما هغه دي یهبطو چې راورغړي من خشیت الله د یرې د الله نه. وما الله بغافل او نه دی الله بې خبره عما د هغې نه تعملون چې تاسو یې کوئ، کوم عمل کوئ الله پاک ته د هغې علم دی. د الله پاک نه هېڅ څیز چې کوم دی هغه پټ نه دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا هر کله چې قتل که تاسو یو کس فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا نو جګړه جوړه کړه، اختلاف جوړ که تاسو په هغې کې. والله مخرج الله پاک ظاهرونکی دی ما د هغه څه کنتم تکتمون چې تاسو پټول. فقلنا اضربوه نو اووی مونږ چې ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې حصه د دې غوا باندې. کذلک هم دارنګې یحیي الله الموتى ژوندي کوي الله مړو لره. ویریکم آیاته او ښیي تاسو ته آیتونه خپل لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو پوه شئ. ثم قصد قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک پس د دې نه فهیه کالحجارة نو دا شو په شان د کاڼي او اشد قسوه یا زیات سخت په سخوالي کې. وان من الحجارة او بېشکه بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې جاری کېږي د هغې نه نهرونه. وان منها او بېشکه بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یشققو چې وچ وي فیخرج منه الماء نو راوځي د هغې نه اوبه. وان منها او بېشکه بعضې د کاڼو نه لما هغه دي یهبطو چې رارغړي من خشیت الله د یرې د الله نه. وما الله بغافل او نه دی الله بېخبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو عمل کوئ. صدق الله العظیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب.